اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د موږ کوم موضوع گفتگو ده هغه د روژې ولا احکام دي. د روژې ولا احکام کې یوه مسئله څه کومه ده، هغه د روژې ولا مبتلات، یعنی کوم شیونو سره د انسان روژه بتلیږي. اول شی هغه خوراک و چیکاف ده. که چیرې انسان روژې حالت کې عمدي طور باندې چې وچیږي یا چې وخوري روژه یې بتله ده. خو که چیرې عمدي نه وي، سهوي، یعنی نه غوښتل نه، خو خوراک یې وکړو، چیکاک یې وکړو، روژه یې په ویر کړې وه، دې صورت کې بیا مبتل روژه نه ده. بله مسئله څه کومه ده، هغه انسان غوښو کې کوم ذرات پاتې دي د خوراک و چیکاک والا، که چیرې هغه ذرې انسان عمدي طور باندې تیرې کړي، روژه یې بتله ده. خو که چیرې سهوي ورسره تیر شو، غوښتل نه څه تیرې کړي، ورسره تیر شو، دې صورت کې د دې روژه بتله نه ده. او بله مسئله چې کومه مهمه مسئله ده، ډیر خلک دغه پوښتنه کوي، دغه سوال کوي چې آیا روژې حالت کې زه ستنه ویلی شم یا نشم ویلی. آقای سیستانی بزرگوار چې کومه فتوا ده، هغه بزرگوار یایي چې روژې حالت کې ستنه ویلی شي. کومه یوه ستنه ویلی نه وي، رګ وله ستنه وي یا غوښې وله ستنه وي، تقویت دپاره وي یا خوراک وله ستنه وي، دغه ستنه ته ویلی شي. آقای سیستانی بزرگوار یایي. اما نور مجتهدین څه کوم دي، از جمله مقام اعظم رهبری حفظه الله تعالی، دا یایي چې که چیرې رګ وله ستنه وي، هغه تقویتي وي، که هغه خوراک وله وي یا بیمارۍ وجې نه وي، د رګ وله ستنه بنابر احتیاط وجې په کار د دې نه اجتناب وکړلی شي، په کار دی ونه ویلی شي. اما نور مراجع یایي لکه مرحوم بهجت رحمت الله علیهم او خمیني، هغه یایي چې که چیرې خوراک دپاره وي، تقویت دپاره وي، بنابر احتیاطي وجې په کار دی اجتناب وکړلی شي. اما که بیمارۍ دپاره وي، څه غوښې وله وي، څه رګ وله وي، داسې ستنه عیب نه لري، دا ویلی شي. دویم شی چې هغه وجې نه د انسان روژه بتلیږي، هغه خدای متعال پسې، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پسې، 12 امامانو پسې و بنابر احتیاطي وجې فاطمه زهرا سلام الله علیها و نور انبیاو پسې درویغو تړله دی. که چیرې خدای پسې، پیغمبر پسې، امامانو پسې یا نور انبیا علیهم السلام، فاطمه زهرا پسې عمدي طور باندې تا درویغ وتړل، روژه د بتله ده، کفارو کې هم رغلی. دریم شی چې هغه هم د روژې مبتلاتو نه دی، هغه که چیرې یو گرد و غبار غلیظ پڼ کوم گرد و غبار دی چې هغه خوراکي وي، لکه وړه کسې مثال کې طور په ژرندې کې هم وړه د کومشین، یا څه کومه دی غیر خوراکي لکه خاورې کسې، داسې گرد و غبار چې هغه ته خولې ته راورسېدو و غلیظ دی و هغه تیر د کړو عمدي طور باندې، روژه د بتله دی. خو که چیرې عمدي طور باندې نه و، مخلوط ته یکدم داخل شولو، نه مو شروع وبسلی، په تکلیف هم تیر شولو، عیب نه لري. بله مسئله چې کومه ده، هغه هم د مبتلات روژې نه ده، هغه ټول سر ډبوله ده اوبو کې. که چیرې روژې حالات کې انسان ټول سر اوبو کې ومنډلو، ډوبې کړلو، روژه یې بتله ده. مګر آقای سیستانی بزرگوار له کومه فتوا ده، هغه یایي چې اگر چې روژې حالات کې ته ټول سر اوبو کې ډوب کولی شي، مبتل روژه نه ده، خو اما معصیت ده، گناه ده. کله گناه شو، روژې حالت کې زه ویلې گناه وکړم. ما خپله ځینې خلک لیدلی دي چې هغوی ته مو ویله چې دا تاسې پټه لمبویه وایو، روژې حالات کې دا مبتل روژه ده، روژه بتلوي. هغه ماته جواب کړي چې زه هغوی سیستاني بزرګوار مقلد یم. ټیک دی، هغوی سیستاني بزرګوار داسې یایي چې دغه روژه د تا باطله نه ده، اما معصیت گناه ده، زه ویلې روژې حالت کې گناه وکم. بنابراین که احتیاط وکړې بهتره خبره ده. بله مسئله چې کومه ده چې هغه هم مبتل روژې نه ده، هغه جانبوج کار خپله غوښتل مې چې زه ولټی وکم. که چیرې جانبوج کار ولټی د وکړلې، روژه د باطله ده. اما جانبوج کار نه وي، خپل په خپله ماته ولټی راغللې، که چیرې خپل په خپله ولټی راغللې، مبتل روژه نه ده، بلکې د خولې والا چې کومه فضا ده، دې ته چې کومه هغه ذرات راغلي د ولټۍ والا، هغه توکم، هغه تېرومه، خوله ومینځم، نوره روژه د ما ټیک ده. لذا دغه مسئلې ته ښه متوجه وي دوستان، څه ولټیو کوله خود به خود که چیرې انسان ته ولټۍ راشي، مبتل روژه نه ده، بلکې جانبوج کر که چیرې زه ولټۍ وکم، مبتل روژه ده. بله مسئله څه هم د روژې مبتلاتو نه ده،
هغه کچېرې هر یو هغه کار انسان وکي څه هغه وجې نه هغه باندې غسل جنابت واجب شي. کچېرې غسل جنابت ځان باندې واجب کړلو روژه یې باطله دی. اما کچېرې غوښتلې نه څه غسل جنابت دې باندې واجب شي، خپل په خپله غسل جنابت ور باندې واجب شولو. مثال که طور خوب یولی دی، خوب حالت کې غسل جنابت ور باندې واجب شولو، مبطل روژې نه دی. بله مسئله څه کومه دی؟ هغه دغه دی کچېرې یو انسان جنابت حالت کې سب اذان پورې جانبوج کر پاتې شولو، یا یوه ښځه چې هغې باندې حیض و نفاس غسل واجب شوی دی و هغه پاکه شوي دی خپلې بیمارۍ نه، واجبه دی اذان نه مخکې د سب اذان نه مخکې پکار دی هغه غسل وکړي. خو که چیرې جانبوج کرې غسل نه وکړلو، سب اذان ورباندې وشولو، دغه روژه یې باطله دی. و اخیری شی چې هغه سره د انسان روژه باطلیږي هغه کوم مایع شیونه دي، روان شیونه دي، هغوی سره که چیرې انسان اماله وکړي دې صورت کې هم د دغه انسان روژه باطله دی. اگر چې ما ډېر اختصار سره دغه مسئلې بیان کړي، دې حوالې سره چا سوال وي، پوښتنه وي، کوېسچن وي، هغه تاسو د سکرین باندې کومه نمبر دی چلیږي هغه کې تاسو مته میسج کې دغه پیغام کولی شو. انشاءالله امید دی چې تاسو ته به دغه مسئلو جواب ملویږي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.